السلام علیکم. امید لرم ټول پښتانه ورونه به روغ او جوړ یاست. یو پښتانه ورور سوال کاوه چې زه کور والی چې کومې ده هغه پاکستانی ده، زه افغانی یم. بچو ته اوس څنګه کارډونه جوړوم بچو دپاره؟ نو سوال داسې ده چې که ته کله هم هر هغه پښتون ورور چې خپلو بچیانو دپاره تاسې کارډ جوړوئ، که ادې سره ریکارډ مکمل د پاکستان ریکارډ بیا خو مور پسې رجسټر کونه لازمي ده د بچیانو. یو د بی فارم جوړ کی، بی فارم تر 1300 کلوس دی کم وي، د به برث سرټیفیکټ جوړوي. برث سرټیفیکټ دی جوړ کو بیا به ته بی فارم جوړوي. په برث سرټیفیکټ بعد بی فارم سي دی جوړاو، ته د خپل بچی لزان سره رجسټر کا، لزان نامه سره رجسټر کا د هر یو ریکارډ د پاکستان. بیا د بچیانو دپاره کله هم مشکلات نه جوړیږي د شناختی کارت جوړونه کې، بی فارم جوړونه کې. شناختی کارت یا د بی فارم د بچیانو لپاره کې موري کې پلاری هغه پاکستانی هغه پر دی جوړ سي. پی او آر کارت کله سم د بچیانو بی فارم یا تاسې شناختی کارت جوړوي بچیانو ته اول وار، تاسې جغه لازمي نه ده چې دواړه د مور او د پلار شناختی کارتونه به دواړه یا هغه یو سره د پی او آر کارت بهشکه هغه سره د یو شی نه نکاحنامه د پلار نوم ورښول دي، د ما پلار نوم دا ده او مور مې دغه شناختی کارت ده، د ریکارډ ده او هغه سره سات ثبوت پیښول دي، تصدیق کول دي. تصدیق په مطابق د نادره د فارم په مطابق د نادره د اصول رولز په مطابق تا ته قطعا دوی دا نسی کولی ستا ته شناختی کارت نه کې در جوړ. هم د بچیانو جوړیږي، هم د بچیانو که پلار ته مسله وي. اوس هغه داسې سوال کړی و چې ما بابا چې ده هغه پاکستانی ده، ادې مې افغانی ده، زه به څنګه کوم؟ او بیا داسې سوال و که چیرې ادې پاکستانی بابا افغانی د ما ویلې ته داسې وکړه ته خپل ځان له خپلې ادې سره رجسټر کړه، با ادې ریکارډ مکمل ده د پاکستان، طاقتا نسی درولی. اوس که د عمران خان ګوره مثال، د عمران خان بچیان دي جمایمه بهر ملک کې ده، بچیان که چیرې وغواړي پاکستان سټیزنشپ موږ غواړو موږ پاکستان ته راځو، دا نه ده لازمي چې د مور شناخت کارت د پاکستان. د عمران خان شناخت کارت د پاکستان ده هغه کافي ده. نو د ته ما دا ویلی دي چې ته خپل مور پر ادې پر ځان رجسټر ده، که د بابا که کارډ کې نه بیا د ویلی یی د ما کور والی سي ده، زه به پاکستانی یم، ما کور والی بیا اوس افغانی ده، هغه سره به څنګه کوم؟ او زه به خپلو بچیانو سره هغه که د تا بچیان که ته د چا بچی یې، جواب دغه یو ده چې د هر یو ریکارډ مکمل و هغه پر ځان رجسټر کړه یوه، او تا کور والی چې افغانی ده هغه خو ما تاسو ته ویډیو ډېره تفصیل جوړه کړې ده په ما یوټیوب چینل کې هم شته چې ته د کور والی ته کله هم د پی او آر کارت کې بجای کور والی ته شناختی کارت ور جوړوي، ته به راځي ملک پاکستان ته په ویزه به راځي، پاسپورټ به وي. مثال که چیرې جمایمه دا وغواړي د عمران خان کور والی، پی ټی آی چیرمین عمران خان کور والی دا وغواړي چې زه د پاکستان شهریت غواړم، شناخت کارت غواړم، داسې قطعا نسي کېدلی، په خوب کې موږ نسو لیدلی چې د هغه دې دا خبره وکړي، دوی غلطي نسي کولی. خو که هغه وغواړي دلته راتګ غواړي، هغه به په څه طریقه باندې پاسپورټ به راغلی دلته د هغه ملک شهریت به ورسره وي، پاسپورټ به ورسره وي او ویزه به پاکستان ته لګولی، په ویزه به راغلی او دلته به له عمران خان سره واده او نکاح، بیا پاکستان به دای مرکز ته انټیریر منسټري ته اپلای کوي، د دپاره به کارت دپاره به دا فارم اف ډکوي، فارم اف ډکېدا بعد به هغه جمع کوي په نادره کې. دغه طریقه د ما له پښتون ورور سره که دغه مسلې هغه به دا طرز طریقه کوي، بیا هم د کور والی ته هم کارت جوړیږي. مطلب نن ما تاسو ته مین خبره دا کوله چې د بچیانو کله هم تاسې کارت جوړوئ، بچیانو ته باید تاسې محفوظه یې کوئ، هغو ته مسله نسی جوړه په کارډو کې. هغو ته که تاسې بېشکه کارډونه ور جوړ کړي، افغاني کارډ هم ور جوړ کړی، هم بیا هم ریورس کېږي، هغه بیا هم تاسې دعوه کوی سي، تاسې د اپیل کوی سي چې زه پاکستانی کارت حاصل کول غواړم، ما مور پاکستانی ده، ما بابا پاکستانی ده، زه دلته خپل ریکارډ رجسټر کول غواړم. مننه. انشاءالله امید لرم ستاسې به دې ویډیو څخه سر خلاصوئ او فایده به ځینې واخلي. مننه. الله حافظ. خوشحاله اوسئ.